الحمد لله الذي من علينا بجزيل النعم، والصلاة والسلام على سيد العرب والعجم وعلى آله وأصحابه مصابيح الظلم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. 22 نمبر آیت ده 32 سورة الحج. مخکنی آیت کې ومن يعظم حرمات الله، دلته ومن يعظم شعائر الله. شعائر دا الله د نخو قدر چاو کو میرا د دې باره کې ذکر شوی. هلته د الله احکامات او دلته نخې دي. نخو نه مطلب د هر یو څیز علامت، کوم څیز چې د اسلام علامت دی هغې ته شاعره وي، چې د هغې نه سړي ته پته لګي چې دا د دین اسلام او د مسلمانۍ یو علامه ده، نښه ده. هغې کې د حج، مونځ، بېګا چې کوم ذکر شي دا ټول پکې راځي. د قربانۍ، د حج د قربانۍ څاورې دا هم شاعره ده. او کوم څیزونه چې د دین نښې دي، د دین علامې دي، د هغې قدر چې دی دا هغه څوک کوي چې د هغه په زړه کې ایمان وي. د چا په زړه کې چې ایمان نه وي هغه د اسلام د علامو قدر نه کوي. او څوک چې قدردان وي الله جل جلاله فرمایي چې د ده زړه کې ایمان دی، تقوا ده، یره ده، یره. ذلك دعوش احکام ومن يعظم شعائر الله، څوک چې قدر کوي د الله د نښو، فإنها من تقوى القلوب، پس دا د زړونو تقوا ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته فرمایي سینه مبارکه من الله سیدی التقوا ها هنا، التقوا ها هنا. تقوا دلته ده، یعنی په زړه کې ده. تقوا په زړه کې ده او د هغې اثر په بدن باندې کېږي. د تقوا اثر یعنی چا په زړه کې د الله یره، د الله محبت وي، د هغې اثر په بدن باندې کېږي. لکه یو کس عمر رضی الله تعالی عنہ په مانځه باندې ولو چې هغه په مانځه کې داسې ولاړو، دا څټ یې داسې کوک کړی او ډېر زیات په عاجزۍ او راکړنګ ولاړو که نه، څټ یې کوک کړی و د عاجزۍ د وجې نه. عمر رضی الله تعالی عنہ ورته وفرمایل چې دا تقوا په څټ کې نه دی، خشوع په څټ کې نه ده، دا د زړه شی. او بل یو کس ولیدو چې هغه په مانځه کې ډېر حرکت کوو، رقیده راقیده ځان ډېر برابر کوو که نه. ستاسو خیال یې بعض سړی په مانځه کې هم ډیزاین کوي، ځان برابروي چې زه به څنګه ښکارم، شو برابروي، ودرېدو ځان اندازې، د سجدې ځان اندازې، د قاعدې ځان اندازې.
چې زه به د نورو کې الله دې زموږ په زړه کې یاره پیدا کړي. هغه په منځ کې ډېر ځان اخوا دېخوا کو، حرکت یې کو، ډېر رړقېده رړقېده. نبي اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایل که چېرته د ده په زړه کې د الله یاره وې ده به دومره حرکت نه کوي. پته ولګېده چې د دې مسکن چې دی د الله د یارې د تقوا د خشوع د دې مسکن د اوسېدو ځای زړه دی، خو د هغې اثر په بدن باندې کېږي. د دې وجې نه یو دینداره کس سره یو بېدینه کس که د دین خبره کوي هغه هم په سړي باندې ښه نه لګي. چې بېدینه وي په زړه کې د الله یاره نه وي، هغه د دین خبره کوي هغه هم په سړي باندې اثر نه کوي. او دینداره کس که د دنیا خبره کوي هغه نه بیا نور راوځي، د دنیا په خبره کې اثر خبره به د دنیا کې خو چې زړه کې تقوا وه یره وه د هغه په خبره کې اثر دی. شاه عبدالعزیز رحمه الله یو ځل د هغه زوی مدرسې نه فارغ شو او جید عالم جوړ شو، راغی تقریر وکړو، زبردست تقریر وکړو خلکو ته. خلک هم پته مو د شاه صاحب زوی دی. او خود علم او د تقوا نه ډک تقریر وکړو. بیا ورپسې تقریر چې ختم شو شاه صاحب پاڅېد خلکو ته. شاه عبدالعزیز رحمه الله په خپله پاڅېد، دا د شاه ولي الله صاحب زوی دی. پاڅېد بیا خلکو ته یې بېګا عجیبه کار وشو، ستا دې خبر ته نه ماحول دی. دې نه مخکې چې زوی تقریر وکړو نو ښه زبردست تقریر کړی، خو د خلکو باندې چې څنګه وو هغه شانې وو، څه داسې څه د یارې اثر او څه داسې په زیاته نه دی شوی. شاه صاحب چې پاڅېدو چې بېګا عجیبه کار وشو او خلکو تپوس وکړو څه کار وشو؟ ویې موږ پېشمني له ځانه پۍ ایښي وو، پۍ هغه پیشو راغله پۍ وخوړه. همدغه کومه خبره شاه صاحب وکړه چې په جومات کې یو کس داسې نه دی پاتې شوی چې هغه ژړلی دی. ستاسو په خیال باندې پیشو پۍ وخوړه څه دنیا روانه شوه؟ دا څه دومره غټه خبره وه؟ دې کې خپل زوی ته نصیحت کوه، صرف دغه کومه خبره وکړه بس خبره ختمه شوه، ځان په مانځه باندې ودرېده. خو زوی ته یې نصیحت کوه چې د خبرې تعلق له څه شي سره دی؟ دندې سره دی، دندې سره. ترتیب برابرو سره نه دی چې ته ډېر زیات په ترتیب باندې او ډېر په نظم و نسق سره ډېر په معلوماتو تحت او ډېر مرقع مصنع مقفع کلام جوړ کړي او ډېر په عجیبه انداز باندې ووایي، جذباتو کې ووایي، څه شي کې ووایي. تعلق یې د څه شي سره دی؟ زړه سره دی. بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. مطلب مې د خبرې دا و چې تقوا کله په زړه کې د هغې اثر په څه ځای باندې په ظاهري بدن باندې وي او د هغې سره دا دی چې د یو د تقوا د دیندارۍ اثر په بل باندې هم کېږي. د یو کس د تقوا د دیندارۍ اثر په بل باندې هم کېږي. دې وجې نه تاسو د نیکانو مجلس کې کېنئ، د دیندارو مجلس خپل کړئ. ته د صلحاو په مجلس کې کېنې تا به الله پاک نیک کړي، ته به دینداره شې په خپله. او ته د بدانو په مجلس کې کېنې نو ته به بد کېږي خامخا. د
د محفل خپل یو سره د خبرو خپل یو سره غیر اختیاري شولې ذهن ته د یو څیز قدر راځي او په ذهن نه د یو څیز قدر وځي غیر اختیاري ته ته د دنیادارو سره کېنه چې هغه د پیسو باس کوي د کاروبار باس کوي محسوس زړه ته تیاره راشي تیاره او دیندارو سره کېنه هغه که نه هر قسم خبرې کوي کم سے کم د ګناه نه وپاکي د غیبت نه وپاکي د حسد نه وپاکي او د صبر او د الهیت خبرې وکړي د دې خپل یو دومره پورې علماو لیکلي دي چې د بېدینه سړي کتاب اگر که هم دغه خبرې لیکلي خو د هغه د کتاب هغه سپېروالی هم مسلي باندې اثر کوي هر چا کتاب هم وګورئ هر چا هر شی لیکلی هغه کتو هغې باندې ځان پوه کول دا لازمي نه دي څوک چې د الله د دین قدر کوي الله پاک دا هغه زړه د تقوا نه ډکوي څوک د مانځه قدر کوي د مونځ ګزار قدر کوي د قرآن قدر کوي د قرآن والو قدر کوي د جماعت قدر کوي د جماعت والو قدر کوي دغه څنګه کوم د دین خدمت کوي د هغو قدر کوي الله جل جلاله د ده زړه کې تقوا راولي یره پیدا کوي او تقوا اثر به څه تقوا څه شي ته وایي ځان له ګناه نه ساتل تقوا وایي دې ته چې ستا په زړه کې د الله یاره پیدا شي بیا ته ګناه ته نږدې نه شي تللی ګناه نه به بچي لکم فیها منافع تاسو دپاره په دې څاورو کې فایدې دي مخکې د څاورو ذکر کړی دی تاسو دپاره په دې څاورو کې فایدې دي لا اجل مسمى تر یوې نیټې مقررې پورې دا څاوري کله به په دې باندې سورېدی لکه اوښ او اوښه قارځې او کله به د دې نه پی اخېسته لکه غوا بیزه کله به د دې ویښته او څرمنې استعمالولې کله به د دې غوښې استعمالولې تاسو به د دې نه فایدې اخېستې خو د هغه فایدې وخت مقررو تر یو مقرر وخته پورې چې کله دا د حج دپاره د قربانۍ دپاره متعین شوه اوس د دې نه بله فایده نه شي اخیستی دغه نیټه مقرر وه مخکنی دا قانون و چې حج دپاره به ځان سره څاوری د کور نه بوته کوم څاوری چې هلته حلالۍ که نه هغه به ځان سره کور نه بوته دغې ته به هدي وي کله به ورته بدن وي بدنه بدنه او هدي دې غاړه ته به کنډي اچولې شوې وه څه نښه به پرې شوې وه چې دا د بیت الله څاوری دی هلته حلالېږي دې ته به شاته نه وي دې ته به ډېر د قدر په نه برکاته او د دې نه فایده هم نه شي اخیستی یعنې د دې پی یا په دې باندې سورلي کولو جایز نه دي لکه څنګه چې د هغه څاوري نه کوم سړی د قربانۍ دپاره واخلي وخت ته فکر دی ستاسو کوم څاوری چې د قربانۍ دپاره واغوسته په هغې کې پی دی دغه پی په ځانه نه شي استعمالولی تاسو پوهېږئ په دې خبره باندې دا پی جایز نه دي تا لپاره البته د دې غلام ته یخې اوبه وویله چې دا پی شاته راکړي مه راوباسئ که د څاوري دپاره تکلیف دی چې پاتې شي د څاوري په کې تکلیف وي نو بیا تاسو چلو کړئ چې دغه پی لرې کړي د هغې نه او صدقه کړي ځان استعمالول د دې جایزه نه دي کوم څاوری چې د قربانۍ دپاره اخیستی الله اکبر لکم فیها تاسو دپاره په دې څاورو کې منافع فایدې دي لا اجل مسمى تر یوې نیټې مقررې پورې ثم محلها بیا ځای د حلالۍ د دې چې دی الی البیت العتیق او کور آزاد دی آزاد کور ته به بوځي هلته به دا حلالېږي آزاد کور نه مراد دلته حرم شریف دی حرم او حرم چې دی هغه بیت الله نه علاوه جومات نه علاوه بیا چېرته ده حرم دی چې مینا مزدلفه دا ټول پکې داخل دي دا لازمي نه چې بیت الله کې د سړی دنده راغلی حرم کې به نه د قرآن پخوانۍ طریقه دا وه چې الله جل جلاله هر امت ته هر قوم ته دا ویلي دي چې تاسو قرباني کوئ قرباني مقصد دغه څیز یا د دغه ځای تعظیم نه دی بلکې قرباني د چا دپاره کېږي د یو ذات دپاره کېږي چې د هغه دوی او د هغه محبت
دا قرب حاصلول مقصد دی داسې نه چې زموږ په زړه کې د کعبې احترام پیدا شي د هغې بندګي شروع کړو یا چې که د قربانۍ د څوري احترام پیدا شي د هغه بندګي شروع کړو بندګي به د چا کوو الله کو دا د دغه کعبې او د حرم او د دې چې عزت کوو د دې وجې نه کوو چې الله ویل دی کنه عمر رضی الله تعالی عنه یو ځل حجر اسود ته لګیا دی خبرې ورته کوي چې ما انت الا حجر ته نه یې حجر اسود مگر یو ګټه تا کې بلې ګټه کې فرق نشته که چېرته ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وی لیدلی چې ته یې ښکل کړی دی تا په ښکلولو باندې ما نبي کریم صلی الله علیه وسلم نه وی لیدلی ما به چېرته هم ته نه وی ښکل کړی پته ولګېده چې حجر اسود کې څه نشته خو د پیغمبر طریقه غوره ده د الله حکم غوره دی دغه شان بیت الله د الله حکم ده الله د هغې د قدر ویل دي ځکه قدر کوو ولکل امت هر یو امت دپاره جعلنا ما ګرځولي دي منسکا قرباني لیذکروا اسم الله چې یاد کړي په هغې باندې نوم د الله پاک علی ما رزقهم په هغه څه چې ورکړي دي الله دوی لره من بهیمة الانعام د چارپایانو د زناورونه فإلهكم إله واحد پس معبود ستاسو معبود یو دی ګوره شرک چرته ونه کوئ د دې څیزونو سره ستاسو په زړه کې شرک پیدا نه شي سکتا فله اسلموا پس د غاړه کېدی د الله حکم ومنئ وبشر المخبتین او زیر ورکا عاجزي کوونکو ته عاجزي څه شی دی لویه بادشاهي ده الله دې موږ تاسو کې عاجزي پیدا کړي بنیادي چیز دی نبی کریم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ فرمایي الله پاک ته د رسېدو لنډه لار چې ده هغه عاجزي ده چې هغه څه شی نه غواړي لکه عاجزي دپاره څه شی پکار دی هیڅ آلات هیڅ ضرورت د دې لپاره نشته ریکوایرمنټ د عاجزۍ هیڅ نشته چې څه شی د سره نه و دغې ته عاجزي وي د عاجزۍ نه علاوه چې ته څه چل کوې هغې دپاره به څیزونه برابر وي او عاجزۍ کې هیڅ شی نه لګي عاجزي لویه بادشاهي ده الله دې زموږ په زړونو کې عاجزي پیدا کړي ذلک دا احکام دي ومن يعظم شعائر الله څوک چې قدر کوي د الله د نښو فانها من تقوى القلوب یقینا دا د زړونو تقوا ده لکم فیها منافع تاسو دپاره پدې کې فائدې دي لا اجل مسمى تر یوې نیټې مقررې پورې ثم محلها بیا زید حلالي د دې چې د الى البيت العتيق هغه کور آزاد دی ولکل امت د هر یو امت دپاره جعلنا ما ګرځولي دي منسکا قرباني لیذکروا اسم الله چې واخلي نوم د الله پاک علی ما رزقهم په هغه څه چې ورکړي دي ول الله پاک من بهیمة الانعام د چارپایانو د زناورونه فإلهکم إله